تقریبا 3 کاله پس عمران خان ته د سپریم کورټ اف پاکستان نه ریلیف میلاو شو چې هغه د اډیاله جیل نه منتقل کړی شي شفا انټرنیشنل هاسپټل ته، ځکه چې د ډیر وخت نه د عمران خان د هیلث دا ایشو د عمران خان د بیماری دا مسله د پی ټی آی او د اسټابلیشمنت په منځ کې یو پالیټیک شکل اختیار کړو. په دې باندې به مختلف قسمه پالیټکس کېدو، هر پارټي به په خپل فیور کې استعمالو. همدغه شان وشول سپریم کورټ په 18 اگست باندې رولینګ ورکو عمران خان هاسپټل ته منتقل کړی شو. خو دا لږ ساعت بعد د وزیر اطلاعات عطا البیان راغی چې عمران خان واپس اډیاله جیل ته منتقل شوی دی. اوس د دې سپریم کورټ په حکم کې دا و چې عمران خان به تقریبا 16 سپتمبر پورې په شفا هاسپټل کې زیر علاج وي. د خپل ځامنو سره هم خبرې کیږي، خپل فیملی سره به میټینګ هم کیږي، پولیټیکل پارټي سره به هم میټینګز کیږي. خو اچانک بیان راتله چې عمران خان واپس اډیاله جیل ته منتقل شوی، دا یو غټ ډیولپمنٹ دی او دا کورټ اف کنټمپټ کې راځي. د عدالت خلاف ورزي جرم په دې باندې په حکومت باندې وسایت کېدی شي. وجوهات څه دي ولې عمران خان دومره زر واپس جیل ته منتقل کړی شو، کوم چې د سپریم کورټ حکم واغه ولې ونه منلی شو، بیک ګراوند کې سره روان دي. اوس که په دې ډیولپمنٹ باندې ته غور وکړې که نه، نو د دې نه داسې ښکاري چې کومې خبرې په میډیا باندې ظاهریږي د هغې دومره اهمیت نشته دی، کوم چې بیک ګراوند کې ډیلینګ روان دی د پی ټي آی او د اسټابلیشمنٹ په منځ کې. ځکه دا وخت داسې دی چې دواړه فریقینو یو بل ته لږ بیکورډ تلو ضرورت دی او کوم هارډ سټپ چې دې دواړو د ډېر وخت نه اخیستی دی په هغې باندې لږ نظرثاني کول پکار دي. اوس دواړه فریقین چې کوم دي دا ډیولپمنٹ د خپل ځان دپاره وین وین سچویشن شو کوي. پی ټي آی وایي چې زمونږ خان ډټ کې کړه ہے او هغه خو ډیل نه کوي بیخي، هغه خو د اسټابلیشمنٹ او د دې حکومت تایید نه کوي، د دې یو خبره نه مني، هر وخت پورې هغه جیل تیرولی شي د عوامو دپاره په جیل کې ناست دی. بل طرف ته حکومت دی چې هغه وایي زمونږ بانډ د اسټابلیشمنٹ سره ډېر زیات مضبوط دی او اکانومي ګروت کوي، ملک په ترقۍ روان دی، ملک د دیوالیهپن نه بچ کو او زمونږ حکومت به دا به چلیږي. اصل کې خبره دا نه ده، په دې وخت کې پالیټکس دی او پالیټکس کې همیشه کچھ دو کچلو والا معامله چلیږي. دې وخت کې دواړه فریقینو ته د یو بل ضرورت دی. که ته وګورې د پی ټي آی ضرورت څه کېدی شي، د هغې وجوهات څه دي چې ولې اسټابلیشمنٹ سره ډیلینګ کوي. عمران خان تقریبا د 3 کالو نه په جیل کې دی او کوم فارموله چې هغه جوړه کړې وه چې د حکومت خلاف د اسټابلیشمنٹ خلاف به احتجاجونه کوو، راوځو به سړکونو ته، دغې په ترو باندې به مونږ په دې باندې پریشر غورځوو، هغه کامیابېدو والا نه ده بلکې هغه روز تر ورځه ناکامۍ طرف ته روانه ده. ځکه عوام د اسټابلیشمنٹ د دې سختې پالیسیانو نه یېرېږي، په هغې باندې فایرنګ هم کېدی شي، هغې لاټي چارج هم کېدی شي. نو دغه پالیسیان عوام په دې باندې مجبوره کوي چې ماس مایګریشن، ماس موبلایزیشن هغه ونه شي، خلک په غټ مقدار کې نشي راوتلی د حکومت خلاف، د اسټابلیشمنٹ خلاف، چې د حکومت تخته الټه کړي یا اسټابلیشمنٹ پریشرایز کړي. نو عمران خان تقریبا د ډېر وخت نه جیل کې دی او دغه فارموله کامیاب نه شوه. بل طرف ته پی ټي آی کم کوششونه کوي نو هغه هم نه کامیابېږي، ځکه چې پی ټي آی کې خپله دننه دومره ګروپونه جوړ شوي دي، دومره پارټیانې جوړې شوي دي چې پی ټي آی خپله یو پارټي پاتې نه شوه، یو مومنټ پاتې شو، یو تحریک پاتې شو. د عمران خان نه بغیر د هغې اهمیت نشته دی چې عمران خان جیل کې نو د پی ټي آی دومره زور نشته، طاقت یې نشته دی چې هغه ته څه ریلیف میلو کړي. دې وجې نه هغه ته اوس دا خبره ریلایز شوله عمران خان ته چې دا 3 کاله خو مې جیل کې تیر کړه او که 3 کاله نور هم جیل کې تیر کړم بلکې 6 کاله تیر کړم، نو داسې څه سټپ مخکې د څه دروازه نه ښکاري چې زما ازادۍ طرف ته ماته څه لاره میلو شي. واحد یو لاره د هغه دا ده چې د اسټابلیشمنٹ سره واپس خپل تعلقات بحال کا او ډیلینګ داسې وکړه چې ته هم آزاد شي، هغې ته هم ریلیف میلو شي. ځکه دا وخت داسې دی چې حکومت ته هم ضرورت دی. که ته وګورې په دې وخت کې اکانومي د ملک ډېر زیاته غورځېدلې ده. حکومت کله یو ایس اے ته، امریکا ته آفر کوي چې موږ له 10 ارب ډالر راکړه، کله سعودي عرب ته، کله چین ته، یو بل ملک نه قرضونه راغواړي. د قرضونو بوج روز تر ورځې سیوا شوی دی، تقریبا د بجټ 46 یا د دې نه هم سیوا حصه په سود کې واپس ورکړی کېږي. یعنې د بجټ د ټولو نه زیاته حصه هغه په سود ادا کولو کې ادا کېږي او حکومت انټرنل او ایکسټرنل مسایل روز تر ورځې سیوا کېږي، دایمي پریشر، دایمي سختیانې پې سیوا کېږي. دغه شان د عمران خان د طرف نه هم یو هیوج اماونټ اف پریشر په حکومت باندې دی. که ته وګورې کوم چې فورن ایکس کرکټران دي د نورو ملکونو،
هغه یو کمیټي جوړه کړې ده. هغه کمیټي کې دا سفارشات خېدي د پاکستان حکومت مخې ته چې عمران خان چې کوم مخکنی کرکټر دی هغه په یو غلطي طریقې سره ایلیګل طریقې سره هغه کیپچر شوی دی، هغه په ډیټنشن کې دی، په جیل کې دی د ډیر وخت نه، او هغه سره چې کوم سلوک کېږي دا ناروا دی. د دې وجې په حکومت باندې هم د نور ملکونو طرف نه پریشر راځي. سیملرلی ویسټرن میډیا او نور چې کوم انټرنیشنل میډیا دی هغې ورځ تر ورځه په دې باندې خبره کوي چې عمران خان باندې دا کمې سختیانې دي، کمې پالیسیانې په پاکستان کې اپلای کېږي، دا ناروا دي، دا ظلم دی. نو حکومت باندې دغه طرف نه هم پریشر دی. بل طرف ته حکومت ته کم چې منصوبې مخکې جوړي، کم پلانینګ کوي، ډیولپمنټ راځي په پاکستان کې، هغې کې ضرورت دی چې ټولې پارټیانې په سیم پیج باندې وي، د هغې کنسرن یو شانتې وي. د پی ټي آی وي که پیپل پارټي وي که نون لیگ وي چې د هغې یو بل سره تعلقات وي، د هغې سیګنیچر په دې منصوبو باندې موجود وي. لکه تاسو ته به پته وي چې محسن نقوي مخکې بیان ورکړی و چې پاکستان نظام کولیب شوی دی، لہذا موږ له نوې صوبې جوړول پکار دي، لوکل ګورننس مضبوط کول پکار دي. اوس په دې کې به پکار دا دي چې آئین کې به چینجز کې، آئین کې به نوی قانون نافذ کې. د هغې دپاره ضروري دا دي چې درې وانه پارټۍ د دې تایید وکړي، تا سره په سیم پیج باندې وي، هغې خپل سیګنیچر وکړي په دې ډیولپمنټ باندې، په دې چې کوم 28وي امینډمنټ راځي. ځکه چې د هغې نه بغیر دا پاسبل نه ده چې ډېرې صوبې په ملک کې جوړې شي، لوکل ګورننس مضبوط شي. د هغې دپاره پی ټي آی ضرورت هم دی، د عمران خان ضرورت هم دی، د پیپل پارټۍ، د نون لیگ، د هرې پارټۍ ضرورت دی. نو دواړه فریقینو ته که ته وګورې ضرورت دی د یو بل. د دې وجې نه غواړي دا او ډیلینګ داسې کېږي پسې پرده چې لږ شانتې مذاکرات وکړي، لږ شانتې د یو بل سره تعلقات ښه کړي، بیا به خبر وروسته ډیل ته هم لاړ شي. دغه د وجې نه به د دواړه فریقینو ضرورت پوره شي. عمران خان ته به ریلیف میلاو شي او حکومت ته به چې کوم پلانینګ هغې جوړ کړي دي، کم پریشر په هغې باندې راځي، هغې کې به ته هم لږ اسانتیا وشي. دې وجې نه تاسو به لیدلي چې کله دا منصوبه د صوبو والا مخې ته راله نو ورځ تر ورځه به د سهیل افریدي انټرویوګانې راتللې، دغه شان د بشرا بیبي به د رپورټ به راتللی چې د هغه عمران خان سره په جیل کې ملاقات وشو، کوم چې د ډېر وخت نه بند و. د هغې نه ښکارېده داسې چې د اسټبلیشمنټ او د پی ټي آی په منځ کې رابطې روانې دي بیکګراونډ کې، او خبره دې ته راځي چې کېدی شي عمران خان ته ریلیف میلاو شي. عمران خان د طرف نه به هم اسټبلیشمنټ ته ریلیف میلاوېدو، ځکه تاسو په 5 اګست باندې چې کومه جلسه پی ټي آی اناونس کړې وه چې موږ په ټول ملک ملګیر احتجاجونه به شروع کوو، هغه جلسې بیا صرف کې پی کې وکړله. نو هغې نه ښکارېده داسې چې د اسټبلیشمنټ سره څه ډیلینګ شوی دی. ځکه او بیا چې کومه بله جلسې اناونس کړله انسټ چې هغې په 27 اګست باندې اناونس کړی و، په دې اګست میاشت کې چې کوم ضرورت و نو اسټبلیشمنټ له د سپیس ورکولو دپاره چې هغې په دې باندې سوچ وکړي مونږ ته ریلیف میلاو شي، چې کوم زمونږ ډیمانډ دی چې عمران خان دې ریلیز کړی شي، د هغې سره میټینګ نه کېږي د ډېر وخت نه، هغه میټینګ دې ورسره واپس بحال شي. دغې دپاره د پی ټي آی دا لایعمل و چې دا جلسې ډېرې اوږده کړه. سهیل افریدي په 27 سپتمبر باندې اعلان وکړو. وجه دا و چې د وخت ډېر ورکړي اسټبلیشمنټ له او یو بل سره مذاکراتو کې ډیلینګ وکړي چې عمران خان هم ریلیز شي، د اسټبلیشمنټ هم ضروریات پوره شي.